کوم سپی چې تا غورځولی دی که نه د ده نه لاندې کار دی کړی دی د ده نه لاندې کار دی کړی دی لکه د دې سپي نه ستا درجه لاندې ده په دې ټیک ټاک ته خدای تندر ولګوي سړی ته خو دې خو زمونږ پرتوګونه وویسته د شرم وي وایم چې دې ټیک ټاک چې کمیله به وکړي که نه توبه خدای توبه استغفر الله استغفر الله داسې به هېڅ شی ونه کړي اورې خو بس بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شکر الله بیګا په دې ماسخوتن کې ماته یو کس په واټساپ یو ویډیو راولېږله او ماته ویل چې یاره دې هلک زیاتی کړی دی ته په دې باندې څه خبره وکړه آواز اوچت کړه هسې رایې پې ورکړه ما چې هغه ویډیو وکته نو حقیقت و ما چې یاره دې باندې خو خبره پکار ده او د دې نه مخکې ما څو ویډیوګانې کړي دي چې دا معاشره زموږ معاشره چې ده د ټیک ټاک او خاص کر دا ناجاله ټیک ټاک والے نه دي کوم خلکو چې د شعور شته نه پکې انسانیت شته نه پکې مسلماني شته او نه یې تعلیم کړی دی او اوس که به په اخوا ځمه چې نه له چا تربیت کړی دی نو بیا به خلک خفه کېږم او نه دې څوک تپوس کوي نه یې ته مشران شته چې سړی دې تپوس وکړي چې بچیا ته به ټیک ټاک باندې څه چل کوي تا سره چې دا موبایل دی ته به څنګه ویډیو جوړوي خو شعر ناپرسان دی که چا چې چلو کوو نه څوک تپوس کوي نه خپل تپوس کوي نه پردي تپوس کوي او بدقسمتۍ نه قانون په حرکت کې راځي اوس دې کې یو کس دی هلک دی او مکوخه یې خپله دا پټه کړې ده خپل لا خولۍ چې ده دا یې پټه کړله ټیک شوه او یو سپی دی سپی چې ځناور دی ژبه ورسره شته خو څه ویلی نه شي په غیر د غپلو نه نور هغه څه نه شي کولی او واورې شوي دي تاسو ته پته را او معلومیږي داسې چې پښتون ځکه ښکارېږي چې علاقه غرونه ښکارېږي نو غرونو کې نور څوک دي خو پښتانه یي نو بهرحال پښتون دی که هر څوک دی هغه په خپل ځای خبره ده او دا هلک ولګي د ټیک ټاک د ویډیو دپاره هغه هلک یې ما ته اکاونټ هم رالیږلی وی دا اکاونټ دی د دې ټیک ټاک دپاره دا هلک ولګي دا سپی د دې خپو نه ونیسي او داسې چولۍ او اخوا لویې واورې پرتې دي او ډخ شي وروره هغه واورو ته یې وولي او دا سپی چې لاړ شي په دې واورو کې غوپه شي وروره نو بیا د دې سپي دومره همت او مجال نه وي دغه هلته تله نه کېږي چې د دې واورو نه راوځي نو دا سپی په دې واورو کې تغړېږي را تغړېږي او د راوتو څه چانس نشته دا ویډیو خو به تاسو د سیټ ښکارېږي ما تاسو یې ګورئ ما ورسره زه دا 2-3 څلور خبرې کوم چې موږ ټول ګناهګار یو ته فکر مه کوه نه موږ له فکر ضرورت شته دی ورځ را روانه ده او حساب کتاب به کېږي موږ سره به هم کېږي او تا سره به هم کېږي هغه جان کې خو موږ د حساب کتاب نه یو موږ ډېر ګناهګار یو ټیک شوه که نه حساب کتاب به موږ سره کېږي هلته به چې چا کوم ظلم کړی د ټولو به حساب کتاب ورکوي هغه خو په خپل ځای خبره ده خو هسې زه کله کله سوچ کوم قرآن چې الله مونږ له راکړلی او کوم پیغمبر چې الله مونږ له راکړلی کوم دین چې الله مونږ له راکړلی مونږ ته خو هغه دین او هغه مذهب او هغه کتاب دا شیزونه نه دي ښودلي یار مونږ ته خو انسانیت ښودلی انسانیت د انسانیت قدر وکړئ عمر صاحب دور خلافت دی هغه وایي که دریای فرات په غاړه سپی د تندې نه موړ شي نو الله به ما نه تپوس کوي دومره پورې زمونږ آیډیل چې تیر شوي دي زمونږ مشران چې تیر شوي دي تر دې حده پورې هغو خیال ساتلی دی د انسانیت اعلی مثالونه دي زمونږ اسلام او دا خلک دا کوم چې غیر مسلم دي نان مسلم چې ورته مونږ وایو او دا خلک لګیا دي په انسانیت کې زمونږ نه مخکې کېږي هغه ویډیو به تاسو کتلي دنیا ویډیوګانې شادوګانو خیال ساتي او په هغه روډ کې چې هغه مار روان دي دنیا ټرفک ورته جام کې وروره او هغه مار تیر شي بیا روان شي او دلته مونږ دا لبې کوو دا مونږ څه کوو دا مونږ د دین اسلام غلط پرچار کوو ما تا ځان ته مسلمان وایو او لګیا یو مونږ کارونه دا کوو د ټیک ټاک دپاره ګوره مونږ دا وړه خبر نه ده په خلک وایي پرېږده مړه سپی دی او دا دی او دا دی او هغه دی هېڅ خبره نه ده مونږ نه حساب غواړو نه کتاب غواړو هغه حساب کتاب به الله پاک ته دی ورکوي مونږ ټول به ورکوو هغه په خپل ځای خبرې دي هغې خبرې نه کوو خو دا وایم چې مونږ دا څیز غلط خورو اسلام بدنامو مونږ پښتانه او خاص کر دا مونږ مسلمانان د نن سبا زمانې چې کوم یو مونږ چې په کوم طرف مونږ اسلام بدنامو هغه خلک زمونږ نه مخکې کېږي هغه د معمولي څیز قدر وکړي او ویډیو ورکړي او مونږ دلته ورکړي د هغې الټه لګیا یو یا لکه مسلمان یخ دی دا سپی راواله ویډیو جوړ لکه دا سپی د دې واورو نه راوباسه بهر ته اوله خبره خو دا ده چې ښه انسانیت اختیار کا او دا سپی چېرته راوباسه سوري ته او د واورو نه بچ که د یخ نه اړو ویډیو مه جوړوه خو که بیا هم شوق دی نو بیا داسې ویډیو جوړه کړه چېرته څه ناسه خو څه میسج خو صفا غوندې لاړ شي که نه یاره نوم او دا پرېږده مسلماني او ثواب دا په خپل ځای خبرې دي خو د اسلام خو صحیح دغه خو لاړ شي که نه یار نو ته ولګېدې شی دی الټه که سپی دی وچوله هغه دې واورو ته وویشته دا کم میسج شو دا کم انسانیت شو دا کومه خبره شوه او په کار دا ده
چې د ده خلاف خو باقاعده پرچه وشي او د ده نه تپوس وشي چې سبا دپاره بیا په ټیک ټاک څوک دا چل نه کوي د زناورو سره. اورې دا کوم سپی چې تا غورځولی دی که نه د ده نه لاندې کار دی کړی دی، د ده نه لاندې کار دی کړی دی، لکه د دې سپي نه ستا درجه لاندې ده. په خدای یقین وکړه. بجلیګر صاحب خبره ماته یادېږي، هغه وایي که انسان چې دی انسان دی چې کله انسان یو صحیح کنه دی د ده مرتبه د فرشتو نه هم برئ، خو چې کله دی د انسانیت نه وغورځېږي او خپل کار پرېږدي د ده درجه بیا د سپي نه هم لاندې شي. نو دا زمونږ حال دی او ویډیو مې تاسو سره شیر کړه او الله نه به دا دعا غواړو چې خدای پاکه په موږ خپلې پردې واچوي. الله زموږ نه هغه کار وکړه که نه، یا الله زموږ د لاسونو خپونه هغه کار وکړه چې ته او ستا حبیب پې خوشحالېږي، بس اسلام ته په فایده رسي. ګناهګار یو، ټول لس علم ګناهګار یو، یو پکې هم دا نشته چې دا پاک دی او دا ناپاک دی، ټول لس علم ګناهګار یو. خو کم سے کم د دې کیمرې مخې ته لږ کوټې سوچ، لږ کوټې حیا، لږ کوټې تمیز، لږ کوټې ادب، لږ کوټې مسلماني او انسانیت خو پکار دی که نه یاره. په دې ټیک ټاک ته خو دې تندر ولګوي سړی، ته خو دې خو زمونږ پرتوګونه وویسته د شرم وایم چې دې ټیک ټاک چې کمیله به وکړي که نه، توبه خدای توبه، استغفر الله استغفر الله، داسې به هیڅ شی ونه کړي. اورې خو بس الله دې په موږ رحم وکړي. نو